بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو. پروګرام عکس پښتونخوا سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو. زم رفعت تاسو ور پروګرام عکس پښتونخوا بخنه سره چې لک شانتي پروګرام لیټ نن موږ سٹارټ کو. دا پروګرام تاسو اوري د هر پیر او منګل پورز د ماخام شپږونه تر 9 بجو پورې په دې پروګرام کې موږ وروړو یو شمېر موضوعات یو شمېر ملمانه رابلو او هغه حل زل تاسو وړاندې کوم چې د خیبر پښتونخوا مثبت اړخ طرف ته زی کوم چې د پاکستان مثبت اړخ موږ تاسو ته خایو پای کې موږ هغه حل زل خایو چې څنګه مختلف کردارونو کې مختلف حالزر کې عکس پښتونخوا ښکاری. نن موږ پرون هم شو کې په یوت باندې ډېر خبرې کړې وي خو نن موږ سپیسیفیکلی په یوت اینڈ لیډرشپ باندې خبرې کوو. په خصوصي توګه زمونږ چې په کوم تعلیمي ادارو کې لیډرشپ ته د سټوډنټ موږ ګروپس نه موږ به د لیډرشپ لیډر is something else او هغه ګروپ چې هندل کوي is something else. خو نن په سپیسیفیکلی موږ په خصوصي توګه به د کشمیر ذکر کوو ځکه چې سبا یوم یې جهتي کشمیر کوم چې په 5 فروری باندې هر کال موږ مانزو نېشنل ایونت ته د پاکستان او انټرنیشنل خو د کشمیر مسله واحد نه صرف د پاکستان او د انډیا ترمنځ یو شخړه ده بلکې د دنیا کې هغه ملکونو کې راځي کوم ځای کې چې د 1947 راځي صرف جنگونه دي یا داړو آزاد شوی هی نه دي او لبد مرغه زموږ چې کوم پړوسی ملک دی انډیا هغه د دې هغه چې کوم حیثیت ته هغه نه اکسپټ کوي. څومره ظلمونه روان دي د خلکو سره کوم زیاتې روان دي هغه ټولو مخ کې دي. عالمي دنیا په اوله خاموشه ده او لیډرشپ چې کوم دی په دې کې څه کردار ادا کول شي هغه کوم ټایپ لیډرشپ په دې کې کردار ادا کوي. نن موږ صرف خبرې په دې کوو چې په تعلیمي ادارو کې په سټوډنټانو کې چې کوم لیډرشپ کوالټیز دي هغه څه دي او څه پکار دي او د کردار څه کې دي شي یو مثبت تبدیلی راوستو لپاره. په دې ټاپک باندې موږ سره وی موجود به په سټوډیو کې دا وخت موږ سره موږ غواړو چې چونکه د دې هم یو سفر دی ایز ا لیډر ایز ا سټوډنټ لیډر او په پېښور یونیورسيټي کې په پېښور زموږ چې کوم اسلامي کالج دی اوس اسلامي یونیورسيټي دا پاغې کې د یو ښه کردار پاتې شوی دی د سټوډنټ رائټس لپاره او د خپل رائټس لپاره ورسره تعلیمي ادارو د خکولو لپاره چې مطلب دغه تعلیمي ادارو کې موږ څه داسې ښه چینجز راولو چې هغه زمونږ د پاکستان او د خیبر پښتونخوا د یوت ته مثبت چینج د دې په ژوندونه کې او د دې په کریکټرز کې راولي. نن موږ سره موجود د ضیاء الله جان خلیل څوک چې د سټوډنټ پیپل سټوډنټ فیډریشن چې کوم هلي ځلې دي هغه تر لاسه کړی دي او هغه باندې چې د فل کمانډ لري. السلام علیکم ضیاء صاحب. السلام علیکم جی. ډیره مننه سر چې تاسو نن راغلي او نن اسیم مونږه په یوت باندې ډیره خبرې کوو لیډرشپ باندې خو نن په خصوصي توګه موږ د دې ذکر کوو چې د کشمیر والا سیز هم په دې کې موږ شاملو پای کې خبرې ترې کوو. سر لیډرشپ موږ اورو او ما څنګه ذکر وکړو چې په پېښور یونیورسيټي یا په الموست یونیورسيټیانو کې موږ سټوډنټ فیډریشنز سټوډنټ ګروپس ګورو خو هغه لبد مرغه زبداوي ما کې د شپه تاسو هم دا بد خبرو لګي خو هغه رنګ استعمالي ګینه څنګه چې دا سیز د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د پاکستان جوړېدو نه پس کله سټوډنټس په کومه طریقه د تحریک آزادۍ یا د چینج راوستو لپاره استعمال شوی اوس هغه ښکاری نه څنګه دا رښتیا دي کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مال نن په دې فورم باندې د خپل خبرو کولو یو موقع راکړه او ډیر زیات خوشاله هم یم او ګیله لرم د داسې فورمز د غون ملګرو نه او میجورټي موږ سره خپل داسې ملګري په یونیورسيټي کې جرنالیزم ډپارټمنټ نه چې هغې راوتیو ټایم بینګ مخکې موږ له هغې ډېر ښکلی کوریج راکړی او ډېر ښکلي زموږ به یو سټیپس وایز چې کوم دی نو د هر چینل نه یا ستاسو غونته کې دغه نه چې په فورم نه به موږ په دې ایشوز باندې خبرې کولې خو نن چې دا کوم فورم دی نو په دې باندې زه خپل اواز راوړاندې کول غواړم او زه د خپل اواز د دې ریاست د دې ملک هغه خلکو ته چې کم خلکو کې زمونږ د کم خلکو په لاسونو کې زمونږ د یوت هغه دغه د کمان دی
هغه خلکو ته یو خبره مونږ په دې پرون پروګرام مطالبه کې خبرې کولې چې دا وخت په دنیا کې د ټول نه زیات یوت په پاکستان کې دی او پاکستان کې ټول نه زیات یوت په خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا کې دی جی. نو نن چې کوم تاسو دا خبره کوي چې په یونیورسيټو کې تعلیمي ادارو کې چې کوم دی د طلبه کم قاعدانه صلاحیتونه چې کوم دي لیډرشپ چې کوم دی نو ګوري جی زمونږه سپیشلی د خیبر پختونخوا خبره به اول په دې باندې کوو چې مونږ پښتانه یو بیا د هغې نه پس که مونږ وګورو بیا د ټول ملک خبره کوو نو هغه به ځان له یو بېله خبرې خو فرست اف آل چې کوم دی نو مونږ د خیبر پختونخوا سپیشلی د پښتنو په تعلیمي ادارو باندې به زه خبره کول غواړم چې دا زما د زړه یو ډېر غټ ارمان دی او دا زما یو ډېر غټ ویشز کې هر انسان خپل یو ایمي خپل سټرګل چې کله سټیپ اخلي نو هغه په یو سوچ باندې اخلي په یو ویژن باندې اخلي هغه سوچ هغه ویژن چې کوم دی نو لکه مونږ ته به زمونږ نظریات په د هر چا د یوت د هر ملګري نظریات په جدا جدا وي خو چې کله ایز ا پښتون په یو ځای کې ریپرزنټیشن کولی د پښتنو نو په هلته کې به مونږ ټول یو ځای پکار یو او د ټولو مشترکه اجتماعي یو مطالبه د سټیټ د ریاست د هغه مقتدر حلقو نه کول غواړي چې هغه خلک چې کم دی نو لکه مطلب د هغې په لاسونو کې زمونږ فیسیلیټیز دي زمونږ د یوت هغه مخکې راتګ د پرمختګ دپاره چې کومې هغه لارې دي نو فرست اف آل جی زه دا یو خبره کول غواړم چې زمونږ کم انالیسیز دي زمونږ کم سټرګل دی او سپیشلی بیا به زه راشم د خپل میډل کلاس طبقې نه ځکه چې میجارټي زمونږ دلته کې په پښتنو کې په ټول ملک کې خو سپیشلی بیا زمونږ پښتنو کې میجارټي د میډل کلاس فیملیز ده نو که دلته کې مونږ دا غواړو چې یاره زمونږ معاشره دې بدله شي د جهالت نه دې روزي نو هغه جهالت بدلول ستا صرف او صرف چې کوم دی نو هغه یو ځوانه طبقه کولی شي هغه یو باشعوره انسان کولی شي باشعوره انسان به کله جوړیږي باشعوره انسان جوړېدو دپاره فرست اف آل ماته د ټولو نه اول ضرور ایجوکیشن دی او چې د هغه ایجوکیشن نه په روستي تقریبا مونږ به دا وایو چې د 15-20 سال نه چې کوم دی نو هغې نه مونږ ډېر زیات محرومه پراته یو که زه تاسو ته ووایم ستاسو په نالج کې به ویم او زه به هم درته خپل نالج شیر کړم که مونږ د پنجاب یونیورسټۍ را واخلو که مونږ د سند یونیورسټۍ را واخلو که مونږ د ګلګت بلتستان یونیورسټي را واخلو که مونږ بلوچستان خو زه زمونږ په شان خیبر پښتونخوا ده داسې به ووایو نو په هغې کې زمونږ تعلیمي ریشو یا تعلیمي سټرکچر چې مونږ وګورو او بیا راشو کمپیریزن وکړو د خپل خیبر پښتونخوا د یونیورسټي سره نو په هغې کې ډېر غټ ډفرنټ دی ډفرنټ په یو څو شکلونو باندې دی هغه شکلونه په هغې کې ډومبی دا ده چې ما درته څنګه وویل د میډل کلاس سره تعلق ساتونکې یو خبره ده او یو ایشو ده ډېره غټه چې هغه د فی سټرکچر ده د فی سټرکچر داسې سټرکچر دی دلته کې زمونږ اوس په مورننګ کې زمونږ د پېښور یونیورسټي که تاسو وګورئ نو تقریبا 56,000 یا 60,000 پورې تقریبا 62,000 پورې دا چې کوم دی پر سیمسټر مطلب 6 منت دا سیمسټر فیس دی مطلب دا چې د کال څه 1,20,000 او کال تقریبا 1,20,000 چې کوم دی نو دغه شانتې جوړیږي نو داسې بیا که مونږ وګورو په خپلو کورونو کې مونږ خپله خور مورم لرو داسې ټولو پښتانو نو ماشاءالله 15 شپږ اووه بچي د هر چا دي که نه نو بیا که تاسو دې فی سټرکچر ته وګورئ نو هغه مور پلار یا مشر چې کوم دی د کور هغه بچي ته ایجوکیشن نشي رسولی دا زمونږ د معاشرې د پښتنو د ټولو نه غټ دغه دا دی زمونږ په ترقۍ نه کېدو کې چې مونږ ته ایجوکیشن په داسې یو لیول دی چې زه نشم افورډ کولی او بنیادی تعلیم هم دلته فری نه دی بنیادی تعلیم ما خو درته ویل که نه چې فرست اف آل که زه غواړم چې زه خپله معاشره چینج کم نو زه به خپله معاشره کې د ایجوکیشن دپاره چې کم خبرې دي یا کم بنیادی کارونه دي نو زه به هغې سټپس به چې کم دی نو اخیستل غواړم نو همیشه زمونږ د دلته کې تاسو دا خبر وکړه د سټوډنټ یونین نو د دې په فیور کې چونکې زه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتم اوس د یوت صوبایي جنرال سیکرټري ما نو لکه زه به دا خبره په دې فورم باندې په دې وجه کول غواړم چې د سټوډنټ یونین زمونږ کې د ټولو ناول جي اتفاق یو کېدل یو والی او هغه پښتنو نه زه ډېر په معافی سره او په معذرت سره دا خبره کوم چې مونږ یو کېږو نه
مونږ کله هم یو کېږو نه. که مونږ یو شو نو لکه زه به دا وایم لکه د دې مثالونه د چا نوم ناخلو خو مختلف داسې پوهنتونه یا مختلف داسې سیاسي یا مختلف داسې قومي جرګې یا مطلب داسې تحریکونه په زمونږ په پښتنو کې ټایم ټو ټایم جوړیږي چې زمونږ مینټیلیټي ټول چې کم دی نو هغه طرف ته شي. زمونږ ټول چې کم دی هغه بیسیک د غوښتې چې کومه طریقه ده زمونږ هغه طریقه زمونږ نه چې کم دی نو تلې ده نو هغې په وجه باندې چې کم دی نو مونږ ډېر زیات بیکورډ پاتې شوي یو. دا اثر مونږ راځو دا خو ډېر هغه یو داسې ټاپک دی چې په دې څونه خبرې کېږي چې ایجوکیشن فیسیلیټیز یا په تعلیمي ادارو کې چې کوم زمونږ د سټوډنټ فیډریشنز دي یا د لیډرشپ دی کم رول چې مونږ تو مخکې لکه زه به وایم چې پاکستان جوړېدو نه وړاندې د تحریک آزادۍ تحریک سټوډنټس حصہ اخیستې ده. زمونږ د پېښور نه د اسلامیه کالج د ټول نه غټ مثال دی چې قائد اعظم په خپله دلته راغلی او دغه یوت چې دی دا د کوچ دی د ټول نه زیات ښه کردار لوبولی شي. دي خلکو کې شعور راوستی شي. څه ګڼې هغه لیډرشپ اوس شته په تعلیمي ادارو کې؟ ګوره جی ما خو تاسو ته وویل لکه اوس چې مونږ وګورو نو ټیک ده حق احتجاج د هر چا حق دی کولی شي. که د تاسو د فی سټرکچر خبره وکړه نو که په فی سټرکچر باندې کله سټوډنټ خبرې کوي یا خپل احتجاج ریکارډ کوي نو روډ بند کی ټیک شو یونیورسټي کلاسز بند کی. لیډرشپ زما چې کوم خیال دی لیډرشپ خو دا هم کولی شي چې د مذاکراتو د لارې یا د یو ښه یو لارې ښودلو په شکل کې هم راتلی شي او هغې ته څه خپلې مشورې وړاندې کولی شي. اصل کې جی ګوره زه تاسو ته دا خبره بیسیکلی کول غواړم چې دلته کې په یونیورسټو کې تاسو مخکې څنګه ویل چې نیشنل سټوډنټ یو فیډریشن به وکړه بالکل مطلب په غټو غټو تحریکونو کې چې کم دی نو هغه حصه اخیستی شوې ده او هغې چې کم دی نو لکه مطلب دلته کې باقاعده یو انقلابونه راوستي دي او ډېر ښایسته سټیپس یې اخیستي دي. خو زما خو نن سوال دا جوړیږي چې په سټوډنټ یونین نوم چې کم دی خو د سټوډنټانو یونین دی یو تنظیم دی که نه په تعلیمي ادارو کې وي obviously دا خو په عام پرایویټ او په سرکاري ادارو کې نشي کېدی ځکه چې هم د سټوډنټس دی. زما نن سوال دا دی د دې ریاست نه چې په دې باندې بین ولې لګولی شوی دی په سټوډنټ یونین باندې بین ولې لګولی شوی دی. بل سوال زما دا جوړیږي زه هغه طبقې کلم زړه ازاري نه کول غواړم خو مونږ سره په یونیورسټي کې دا د الله پاک تقسیم دی په یونیورسټي کې کلاس 3 کلاس 4 ورته مونږ وایو ټیک شو جی بابو یا چې کوم دی نو مطلب پی ان چې کوم دغه شو کنه اجي او دا د اغي یونین شته او زما د ایجوکیټډ خلکو یونین چې زه وایم چې زه د معاشرې یو داسې فرد جوړېدل غواړم یا یو داسې نسل جوړول غواړم یا یو داسې یوت یا یو داسې سوچ جوړول غواړم چې زه د ملک د ترقۍ دپاره یا د یونیورسټي د انسټیټیوټ دپاره چې کوم دی نو لکه مطلب زه داسې فورم باندې خپل جنګ وکم نو لکه که مونږ راشو دې خبرې له د هغه خلکو یونین شته د سټوډنټ یونین زمونږ تر ننه پورې بین دی. نو مونږ ما همیشه او د پاکستان پیپلز پارټۍ همیشه په دې باندې ډېر کلیر کټ سټانس دی. په 2008 کې ستاسو په نالج کې وي چې کله زمونږ ګورنمنټ جوړیږي یوسف رضا ګیلاني زمونږ پی ایم نو هغه باقاعده چې کوم دی نو د سټوډنټ یونین د بحالې دی دغه ورکړی و که نه نو په دې باندې زمونږ پیپلز پارټي په دور کې چې دا شوی و که نه نو لکه دې باندې زمونږ د پیپلز پارټۍ بیا زمونږ ایز ا پیپلز پارټۍ ورکر هم او ایز ا عام پښتون ایز ا عام سټیزن هم ماته د دې شي ضرورت دی. ګوره په سټوډنټ یونین کې زمونږ د ټولو نه غټه فایده دا ده جی که نه تاسو څنګه خبره وکړه چې دا ګروپس په دې یونیورسټي کې مونږ نه یونین ختم شو دا خبره زه ایز ا سټیزن کوم ایز ا پښتون کوم زمونږ نه چې کوم دی نو یونین بین شو مونږ خلک چې کوم دی نو دا پیپل پارټۍ شو دا نیشنل پارټۍ شو دا چې کوم دی نو دا تحریک انصاف شو دا د جماعت اسلامي شو دا د علماء اسلام شو دا د فلانکی شو دا د ایکس وائی زیډ شو مونږ خپلو کې تقسیم شو مونږ تر دې حده پورې تقسیم شو یکجهتي ووته جی مین ټاپک دا مینه خبره دا ده زمونږ نه هغه یووالی ووتو یووالی په دې وجه ووتو چې ولې زه خو جی بوټو آواز کوم بل جی ولې آواز کوي بل چې کوم دی نو جی جماعت اسلامي دا هر چا خپل ناره وي که نه هغې هغه آواز کوي
نو چې مونږ نن د سټوډنټس په ایشوز باندې کینو نو مونږ ته د یو بل کنوینس کول مونږ ته ډیر ګران پریوتی دي مونږ ته ډیر ګران پریوتی دي ټول نه غټ زمونږ دا وخت په تعلیمي ادارو کې او په تعلیمي ادارو نه علاوه زمونږ چې کم یوث کې کم هغه د یو بل هغه خلاف نفرت هغه د دې چې پارټیان مونږ امپورټنت کې او مونږ خپل اوریجنلی چې کم څه د پاره راوتی هغه ته پریفرنس نشته هغه ته زمونږ پریفرنس نشته زه اکثر زما کردار په یونیورسيټي کې جدا پاتې شوی دی اکثر د دې تنظیمونو ترمنځ چې کم دی نو جنگ جګړې کیږي په دې نظریاتو په دې خبرو باندې خو زما الحمدلله په اسلامیا کالج کې په پېښور یونیورسيټي کې په اګریکلچر کې انجینیرینګ پېښور کې KMC کې زما الحمدلله که تاسو اډمنسټریشن او هر چانل ته تاسو کې نو زما دا رول وی چې ما همیشه دا کوشش کړی دی چې کله ما تنظیمونه یوځای کې نولې دي ناغي ته زما دا میسیجی چې تاسو په دې ټایم کې لږ د خپل نظریات یا پارټیانې پرېږدي موږ د سټوډنټ پالیټکس کوو چې د سټوډنټ پالیټکس کېږي نو په دې کې مال د جایدادونو د قبضو د قبایزو د دې شي نو خبرې نه دي پکار کنه مال زه ایز ایجوکیټډ پرسن مال زه چې د کم شي نه تیرېږم ګوره جي زمونږ به داسې ټایم و چې مونږ له به پلار مور 100 روپۍ راکړې نو ډېر په ګرانه به چې کم دی نو مونږ هغه شی افورډ کولو که نه ټایم بینګ خبرې اوس چې کم دی نو دغه فیسیلیټي زیات شو خو دغه چې کوم دی زمونږ پولیټیکل مایند چې کوم دی نو دا ډیر کم شو سیاسي شعور سیاسي پوهه ډیره کم شو هغه منیپولیټ شو هغه په دې وجه په دې شو کنه هغه چې کوم هغه پولیټیکل موږ وایو چې اویرنس چې کوم دی او زه به اگین خبره کوم چې زموږ اوریدونکو موږ خبره کوو د لیډرشپ نو مين دا چې هغه سیس لیډرشپ نه ختم شو هغه صرف د یو بل خلاف نفرت دی د یو بل خلاف نفرت دی په څه وجه باندې چې ګوره جی ما خو بیا هم درته دا اگین ریپیټ کوم چې پروفیسر په یو یونین باندې یوځای دی ټوله طبقه را یادوم که نه ورپسې راځي کلاس 3 چې کوم دی په یو یونین باندې په یو پلیټفارم یوځای دی کلاس 4 چې کوم دی نو هغه یوځای دی ټیک شو داسې ورسره ریلیټډ هر وینګ چې کوم دی نو هغه یوځای دی یو واحد چې کوم دی نو سټوډنټ او دا بیسک زما د ملک ترقي ده کنه زه چې ایجوکیشن ورکوم زه ایجوکیټډ کوم خلک نو هغه لزړم به خدا سبق ورکوم چې ته په خپلو کې یو نه سبق ته ځان لوایا خو په خپلو کې ګورې یو نه نو لکه مونږ بس لیډرشپ پیدا کو په دې معاشره کې کنه زه چې لکه مطلب جوړېږم نو زه مثال الله دې نه کړي زه څوک یادو منه خو اسې هغه جرنلي خبره کومه زه به د ان پی خلاف جوړېږم زه به د پی ټی آی خلاف جوړېږم ولې چې زما ریلیشن د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی زه به پاکستان پیپلز پارټي ډیفینډ کومه کنه که دلته کې مونږ په سیاسي فورم باندې ناست وو هغه بیا بیلې خبرې دی بیا بیل ټاپکس په هغې به بیلې خبرې کولې خو چونکې اوس دا ټاپک داسې یو نیوټرل بیس باندې دی او یو ایز ا قوم یو ایز ا پښتون چې کوم دی نو لکه مطلب مونږ له دا خبرې یا داسې د یوت د لیډرشپ خبره کوو نو بیسک شي نه چې ګوره زما خپل ځاني دا مطالباتو کې راځي او په پریس کانفرنسو کې ما کړي دي چې ما ته یکسا تعلیمي نظام پکار دی یکسا تعلیمي نظام په هغې کې څو خبرې چند خبرې دي چې په هغې کې د ټولو نه اول چې کوم دی دا دی چې ما ته کرایټیریا نه ده پکار چې د سرمایه‌دار بچی دی ډیر ریلیکس سبق وي او زما د غریب سړی بچی دی چې کم دی نو هغه د سبق نشي ویلی نشي افورډ کولی د افورډ کولو د وجې هغه لاړ شي ټیکنیکل سیستم کې یو هغه دام نه ټیک ته اوکې صحیح ده هر ځای کې وي خو زما په خیال بینګ ان ایجوکیشنست او زموږ چې کوم هغه دی سوچ دی زما په خیال تعلیم کې د A, B اور C گریډ چې کوم دی دا هم یو غټ خنډ دی دا د جی ځکه چې A والا ته ملو شي B والا ته ملو شي C چې د ټول عمر الیټریټ پاتې شي بس د ډېرې بدقسمتۍ نه دا خبره کول غواړم ګوره جی زمونږ تعلیمي سټرکچر ته که تاسو وګورئ که نه زه به تاسو ته مثال درکړم د ریسنټلی کرونا په مونږ یو ډېره غټه یو وبا تېره شوه که نه جی نو هغه مونږ نه دغه کوو هغه د الله د طرفه یو وبا و یو عذاب خو په هغې کې تاسو ایجوکیشن سیټ اپ ته تاسو وګورئ که نه نو زموږ ډېر لو زیرو پاتې شوی بالکل ایز ا لیډر زما د تعلیمي ادارو نه د تعلیمي پالیسی میکرز نه دا ګیله به همیشه وي همیشه به په دې وي ګوره جي په هغې کې چې کم خلک افورټیبلز وو افورټیبلز مین زما په بیک ډور باندې تاسو زما په مایند پوهېږئ چې زه څه ویل غواړم نو هغې ډېر ښکلي مارکس واخیستی شو
کنه بالکل. چې کم خلک دې ته ناستو چې دا به څه کیږي او او کم خلک هغه خلک چې یاره پای کې دا و چې کوم ماشومان ته فری انټرنیټ اویلیبل دی هغه مخکې لاړ هغه کلاسز واغشته هغه کې چې کم دینو لکه فیسیلیټیز راغله کنه فیسیلیټیز راغله دلته کې خو زمونږ په ملک بد قسمتي نن د دې د وجه نت باندې او نن دا غي د وجه چې هغه ډیر تکړو خو هغه کلاسز د پاره هغه سره انټرنیټ فیسیلیټیز نو زکه تاسو ته جی د پښتنو باندې خبر وکم کنه ماشاءالله داسې ټیلنټس دی پکې ایجوکیشن وایز کو ګوري مایند وایز کو ګوري ک ټیکنیکل د ایجوکیشن سکلز تاسو ګوري نو ډیر یو انتهایی باوقاره خلک دی ډیر انتهایی باوقاره خلک دی خو زمونږه د پښتونولي دا پښتو لفظ چې مونږ ته کوم چولې شوی دی پښتو نو مونږ پښتو په هر شي کې پښتو کړی دا کنه جی نو دا هغه پښتو د وجه چې کم دی نو مونږ یوت مخ په وړاندې چې کم دی نو هغه تګ راته ډیر زیات ګران پرېوتی دی صحیح په هغې کې چې کم دی نو که مونږ وګورو بعضې شینو کې داسې راشو چې یاره که مطلب زما دلته کې په دې وجه دا پرابلم یې پرېږده سبق پکې چا کړی دی تعلیم پکې چا کړی دی کنه سبقونه پکې چا کړي دي سړی که سبق هم نه وي خیر دی کنه او جی د زنانو د خور مور د ایجوکیشن خو زمونږ سوچ هم نشته کنه دا خو زمونږ دا خو که لکه څوک زما دا خبره هر څنګه مایند باندې اخلي نو ډیر زیات چې کوم دی دا کنسپټ خو د سره شته نه خو اصل کې افسوس دا راځي چې بیا که د جنکو والا دی ته ورن د سړو هم دی د بورن لګي سر کار کسب وکي او کار کسب نور ملکونو کې کیږي خو سره د ډیګریانو صحیح د ګران اورزونکو پروګرام د اکس پښتونخوا نن موږ سره ملمه د ضیاء الله جان خلیل د سټوډنټ فدریشن پیپلز سټوډنټ فدریشن یو غړي په یوث لیډرشپ باندې خپوه لري په تعلیمي ادارو کې لیډرشپ کم کردار دی او د هغې کم صلاحیتونه دي په هغې باندې موږ نن خبره کوو که تاسو موږ سره راتلل غواړئ نو بالکل راتلی شئ د سونو پښتونخوا د فیسبوک پاڼې د لارې او سونو پښتونخوا زموږ د فیسبوک پاڼه ده سونو اف ام 89.4 فریکونسي نه تاسو دا پروګرام اورئ او که فون د لارې راتلل غواړئ نو 5254 143 زموږ د ټلیفون شمیره ده په دې باندې تاسو موږ سره راتلی شئ ضیاء صاحب موږ سره ټایم ډېر کم دی خو زه به وایم چې چونکې نن ډېر امپورټنټ سبا ورځ ده کشمیر او دې سیزونه کشمیر ډے ده مونږ ګورو چې په کشمیر کې چې کله نه هم دا مطلب کله نه هم د کشمیر دا مسله ده په دې کې زیاتره ینګ لیډرشپ ته آی پکې مړم شو شهیدان هم شو پکې بیکور هم شو پکې د کور خلک هم وبایل فیملیز خاندانونه هم وبایل خو د هغه لیډرشپ ختمي نه هغه مسله خپل ځان لا غشه په دې خبر کو یو کالر د موږ سره په لاین باندې دا وخت السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو ښه ډیر مننه چې څو خبرې کوي کوم زینا زار شاد خبرې کوم جی دا وچمیر نه ارشد کوم زینا جی دا وچمیر نه جی دا کوم زی سره دی دا جی بغوانانو نه مخکې نه کوم ضلع کوم یو ده یاره ضلع ورمړو ها ورمړ خپي خبر کې ها ټیک شو ها جی ارشد صاحب څه په ول غواړي والا چې بس تاسو پروګرام اورو دا تاسو ډېرې ښې خبرې کوئ کوئی ها دا راته وایي چې د چا کې لیډرشپ یې کنه مشرولي پکې هغه څه بهتري راوستي شي په معاشره کې ها زما په خیال تاسو په ټاپک پوه نه که په ټاپک ځم پوه کې بیا راشي بیا به ډېره ښه پروګرام اکس پښتونخوا ملمه دی نن موږ سره ضیاء الله جان خلیل سټوډنټ فدریشن یو غړی او ورسره نن موږ خبره کوو د یوث لیډرشپ یا د هغې کردار څه کیدی شي سر موږ دا خبره کوله چې په دنیا کې چې څومره هم انقلاب راغلی دی یوث راوستی دی او د هغې لیډرشپ مطلب دا چې هغې کله هم څه ګام پورته کوي نو یوث مخکې شي بیا ورپسې ټول ځکه چې یوث یو انرژیټک وي یریږي نه یاره پکې نه د کشمیر ریلیټډ خبره چې کشمیر چې دا کومه ایشو ده په دې باندې هم یوث زیات را مخکې شوی دی تر اوسه پورې څه ګڼئ چې د کشمیر چې دا کومه مسله روانه ده دغه یوث سره د بل څه داسې ضرورت دی چې دا سیز مخ په وړاندې لاړ شي د کشمیر دا مسله حل شي کشمیر باندې خو ډیر کلیر کټ سټانس دی زموږ که پارټي وایز هم وي او که ایز ا سټیزن هم وي کشمیر بنیگا پاکستان کشمیر ہے پاکستان ګوره جی تاسو تحریک سوي
هغه تحریک د انسان د قربانو یا د خپلو مشرانو د قربانو یا د خپل ځان د خاورې یو تحریک د حاصلېدو یو تحریک که نه نو هغه تحریکونه چې کوم وي نو هغه ډېر په کم پرسنټ کې به ورته موږ ووایو چې هغه خرابېږي یا ماتېږي. کله چې تحریک د ذات د مفاداتو ته پورې لیمیټډ شي او د ذات د مفاداتو پورې راشي که نه نو هغه تحریکونه بیا نه کامیاب چونکې موږ ته دا ثابتېږي موږ به دلته کې د ووایو. او د کشمیر د خلکو تحریکونه چې تاسو کم ګوري چې هغې کې مطلب وایي چې ډېر ځوانان شهیدان شو ډېر زیات د هغې تحریک چې کوم دی دغلته کې هغه د ځان د مفاد نه دی هغه د یو خاورې د یو خاورې تحریک دی د یو خاورې د حاصلېدو د یو خپل ځان د ازادۍ د یو خپل نسل د ازادۍ تحریک دی. نو هغه تحریک چونکې هغه تحریک کمپیریزن به مونږ وکړو تاسو چې وویل د پاکستان د ازادېدو نه مخکې دلته کې چې کوم دی نو زمونږ یونین ته د یوت یو کم کردار پاتې شوی و که نه نن هغه کردار ولې نشته دی. نو دقه شان چې کوم دی نو زه به تاسو د کشمیر مثال درکم چې کشمیر نوجوان طبقه کو ګورې که مطلب مشران وګورې که خویندې میندې وګورې که ټولې وګورې که نه نو هغې دا تحریک چې کوم دی د خپل راتلونکي د نسل د ازادۍ دپاره غواړي. هغې چې کوم دی نو په دې خپله خوره باندې د خپل آزاد نسل یو خوب لیدل غواړي یو خوب ویني یو امید باندې لګیا دي که نه هغه د دې نه دی که فلان ضیاءالله جان لیډر دی نو د هغه دپاره څوک راپاسېدي دي که مطلب بل څوک نوم به زه واخلم که هغه دپاره لیډرشپ وایي دی ته چې هر څوک هغه څیز اون کي که نه دا زما نیډ دی که نه اوس ازادي زما نیډ ده. نو که داسې مطلب مونږ تاسو ناست یو دلته کې نو تاسو به په خپل یو کیپیسټي کې خپل مایند سیټ کړی وي چې یاره دا زما نیډ دی ما به په خپل زما به جنګ وس کې وي ستاسو به اواز په وس کې وي ستاسو به جنډه اوچتول په وس کې وي زما به ډس په وس کې وي. نو دا د ازادۍ تحریکونه چې کوم دي نو دا تحریکونه نه چرته کې ناکامه شوي دي. او زه د کشمیر د خلکو سره د سبانۍ ورځې پوره چې کوم دی باقاعده زموږ پروګرامات کیږي په یونیورسټو کې اکثر یوت دلته چې یو ریلیز وباسي بالکل جی بالکل. نو د کشمیر سره یکجهتي زمونږ نه د ختمېدو دا نه به ختمه شي. د کشمیر د یوت سره د کشمیر د خلکو سره په هر فورم باندې انشاءالله تاسو چې لیډر پاتې شوی لیډر یې دا وخت موږ به د صدر د سیکرټري د دې لفظ باندې استعمالو موږ به د لیډر او د لیډر کوالټي دای چې هغه ځان سره پوره یو قوم او پوره یو ځای بهر وباسي. پتلو کې چې کوم سره ټایم هم کم دی که دا راته ووایي چې بینګ لیډر تاسو څه ګڼئ چې د یوت که هغه د کشمیر په لیول دی او که هغه د پاکستان او د خیبر پختونخوا په لیول دی څه کردار کیدی شي په ادارو کې په معاشره کې یو ښه بهتري راوستو دپاره ګوره جي څه کولی شي؟ زه خو زما خو دا سجیشن دی او زما دا سټرګل دی او سټرګل یو داسې لفظ دی چې دا نه ختمېدونکی شی دی که نه. سټرګل انسان د ژوند په هره حصه کې چې کوم دی نو خپل سټرګل او خپل سوچ چې کوم دی هغه امپلیمنټ کوي او کوشش کوي. خو موجوده ټایم باندې چونکې وخت ډېر کم دی تاسو سره خبرې ټاپک خو ډېر ښکلی دی خو په موجوده وخت کې د ټولو ناول چې کوم دی نو مونږ لا یو کېدل دي په سټوډنټ لیول باندې په سټوډنټ لیول باندې ګروپس نه وتل غواړي که نه ګروپس نه وتل غواړي په سټوډنټ لیول باندې مونږ له یو کېدل پکار دي. مونږ له ډومبۍ مطالبه چې کومه ده نو دا مطالبه او په دې تحریک دا یو خپل یو تحریک مونږ وچلو ټول یوت ته زما دا یو پیغام دی یو ریکویسټ دی یو تمه مې درته نه چې لکه مطلب نظریات زمونږ چا نه دي وړي مونږ نه چرې نه دي تلي مونږ نه چام نه دی وړي زه د بوټو سره تعلق ساتم ته به د بل سره هغه مونږ نه چرته هم نه دی وړي خو د هر شي خپل یو ټایم دی او د هر شي خپل یو وخت دی په هغه وخت باندې به چې کوم دی نو هغه امپلیمنټیشن که چېرې مونږ په ځان باندې راوستو نو مونږ به یو ډېر ښکلی ښایسته یوت په فیوچر کې چې کوم دی نو ثابت شو انشاءالله. بالکل او زما په خیال که دا یوت دا یو سټپ ټو سټپ وي د پېښور یوت د کیپي یوت د پنجاب د سند پورا پاکستان یوت بیا داسې د یوت لیډرشپ تحریک شروع شي زما په خیال د کشمیر یوت ته به هم یو ډېره هغه میلاو شي که مونږ د دې دپاره څه داسې سټراټیجیز جوړ کړو. زما خپل ځاني مونږ اکثر چې کله کینو نو لکه مونږ ته د دې میډل کلاس فیملیز د وجې چې کوم دی نو مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي په مخکې پرمختګ باندې که نه. خو زه اکثر چې خپل ملګرو سره یا مشرانو سره یا داسې تنظیمي ډسکشنز کې نو زما همیشه عمده خبرې
چې زه به روچتېږم په دې یو سوچ باندې انسان خپل یو امید لري پوره کېدل یا نه پوره کېدل هغه بله خبرې خو انسان خپل یو مایند وي نو زما هغه مایند دا دی چې زه به صرف او صرف د یوت دپاره او د پښتنو دپاره زما صرف دا یو ایجنډه وي چې زمونږ د یوت او د میډل کلاس حصہ چې کم ده نو هغه کم ده په دې سټیټ سره د سرمایه‌دار بچی چې کم دی لیډر هم جوړیږي تاسو نن سبا په اسمبلیز کې وګورئ تاسو ټول پولیټیکل پارټوز کې وګورئ که نه چې په هغې کې مونږه کلاس طبقې ته چې کم دی نو لکه مطلب د وراثتي سیاست نه یا چې کم دی الیکټیبل سیاست نه مونږ ته ډېر زیات نقصان دی نو د دغه شینو خلاف نه چې کم دی نو د ریاست خلاف یو نه چې کم دی نو مطلب د یو پولیټیشنز خلاف یو د هیچا خلاف هم نه یو مونږ به صرف دا وایو چې زما بیسک نیډ ایجوکیشن دی ما ته ایجوکیشن چې کم دی نو په کم لیول باندې ملاویږي ما ته د ایجوکیشن شعور ضرور دی د یو لیډر جوړولو دپاره ګوره جي چې یو انسان کې علم نه وي هغه ایجوکیټډ نه وي نو هغه څه لیډر شي که نه نو که زه لیډر جوړېدل غواړم جي که زه لیډر جوړېدل غواړم یا لیډران جوړول غواړم نو ما دپاره بیسک نیډ ایجوکیشن دی چې هغه ایجوکیشن ما په یو لیول باندې نی راوستي که نه په یو طریقه په یو پلیټ فارم باندې ما نی راوستي نو ما ته لیډرشپ پیدا کول چې کوم دی نو انشاءالله زما پوره چې کوم دی صحیح ده ډېره زیاته مننه ضیا صاحب ستاسو د راتلو او امید دی چې کم دا وخت زموږ کسان اوري کم یوت اوري نو ای ته به د لیډرشپ هغه چې کومه لږه کوالټي ده هغه به ورته لږ شاید کلیر شي وي چې لکه لیډرشپ څه ته وایي خو زما په خیال د لیډرشپ دپاره ګروپس نه دي ضروري لیډرشپ کوالټیز نه خپل نه ګروپس یونین دپاره ګوره مونږ ایجوکیټډ خلک سوچ دا پکار دی چې ګوره کلاس 3 کلاس 4 په یو ایجنډه کې نه یو کیږي که نه زه تا ولې نه یو کیږو زمونږ خو بیسک شی هم دا دی که نه چې مو تا ولې نه یو کیږو اوکې نو د لیډرشپ دپاره او د لیډر پیدا کېدو دپاره چې کوم دی نو مونږ یوت لا او سپیشلی سټوډنټس ته یو کېدل پکار دی دا د ټول نه امپورټنټ پیغام دی یو ځل بیا ډېره مننه چې تاسو وخت راکو ټاپک ډېر جوړ دی او خبرې په ډېرې دي خو موږ سره نن ټایم ډېر کم دی نو بخښنې سره یو ځل بیا تاسو مننه امید دی چې تاسو په فیوچر کې موږ سره شاملېږي ګران اوریدونکو ضیا صاحب یو ډېر ښه پیغام ورکو هغه دا دی چې موږ له به یو کېدل وي ځکه چې مونږ چې کوم هغه یو هغه لګو که نه نعره چې اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں زموږ ملي نغمه هم ده نو دغه یو کېدل چې کوم دي که نه دا ډېر ضروري ده که کله مونږ په پارټس کې شو دا پنجابي دی دا سندھی دی دا کې پښتون دی دا بلوچي دی نو زما په خیال ډېر نقصان مونږ وړې شو وړو لګیا یو د ټول نه امپورټنس از د لیډرشپ او لیډرشپ چې کله راشي نو زما په خیال که دغه مونږ دا ټول یوت د پاکستان 64% دا وخت دنیا دی هغه په پاکستان کې دی په خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات دی نو دغه یوت که مونږ رایوځې شو نو ډېره غټه تبدیلي راوستې شو چې تبدیلي مونږ د مثبت تبدیلي راولو نو هغه به ظاهره ده د صوبې یو مثبت اړخ به دنیا ته وړاندې کېږي او د دې پروګرام مقصد هم مونږ دی چې دې پروګرام د لارې مو خلکو ته وښایي چې مثبت اړخ د صوبې کم یو دی نن پروګرام کې به تاسو ډېر څه اورېدلي یووالي اول بیا یو دی میسج ورکو یووالي سبا په 5 فروری باندې یوم یکجهتی کشمیر یعنی کشمیر سره د یکجهتی کولو یا هغې ته دا احساس ورکولو چې هغوی په دې جنګ کې یوازې نه دي د پاکستان هر ولس هر چې کوم فرد دی ټول ولس چې کوم دی هغه هغوی سره په دې کې ولاړ دی نو زموږ دا پیغام تر هغه کشمیري روڼ خویندو پورې چې دی آی هوپ چې وبرسي او رسېدلی به بل پروګرام کې د بل موضوع سره او د بل عکس د پښتونخوا سره بیا تاسو سره حاضرېږو هغې پورې غواړو اجازت د الله په امان